چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اته جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ما ته وایي په دې سر صادر واچو مالوالي ویل پړ کوئی جاز لا شیشه ورکړي نو ما ته ستاسو تورم معلومي دي ما په دې تیرا علاقه کې یو مولا پسې مونږ کو راوس مونږ باندې ولا نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امرګری راته چې دا څه کوي مالدا تیراوال قران دی مولا مې د لاسه ونیو چې دا څه کوي کور دې وران شه ما ته وایي چې مولانا صاحب که څه ټکي مې زده کړي یم چې دلته رالم رانه هیر شو وشو دغه سره راپسې ولاړم دغسې یو زه ورته مخکې م دغسې چل کړم کني مال تاسو هغه نه وایي چې په لاره درې روان وئ شپه پې راله پراته دي یو له خوب نه ورتلو راپاڅېدو او داسې وکړو چې یو مونځ به وکړو چې مونږ وکوي چې یو خدایا یو کافر دې شم چې یو خدایا یو کافر دې شم چې یو مرګري مې ودی او زده یو داوم یو خدایا یو مرګري را پاسې دی چې خونه دې ورانه شه چې ته یو داوې دې مو شیطان ایوي تاسو لاګي دا زخله مونږ هغه خلک زما د وړوکوالي زمانه کې وړوکوالي کې زمانی کو امام له جمعه ته ورشي واملو سمخ کېږي قسم په خدای دې زمانی کو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو و چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غرنته دې دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو چې مولا صاحب شتا په مخه دې ښه کنه